السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیرې خطبه کې د وقف جدید د نوي کال اعلان سره چې د ملکونو د جوماتونو پوزیشن کوم خیالي وو، هغې کې مې ویلي وو چې د انګلستان په جوماتونو کې د وقف جدید د چندې د وصولۍ په لحاظ د اسلام آباد جومات په لومړي نمبر دی، خو بیا وروسته دا خبره مخې ته راغله چې هغه جایزه غلطه وه. په لومړي نمبر باندې د اولډ شاه جومات دی او په دویم نمبر باندې د اسلام آباد جومات دی. دا ولې شوي وو، څنګه شوي وو، د هغه لیدې د دې تفصیل کې حضور فرمایي چې زه نه تلل غواړم. په بهرحال دا درستګي ضروري وه دې لپاره حضور فرمایي چې ما ټوله نه مخکې په دې خبره وکړم. د اولډ شاه جومات حضور فرمایي چې ماشاءالله ډېره قربانۍ کوي لګیا ده. په خاص طور د هغه زه د لجنه صدر ما ته دا لیکلي چې څنګه زنو ښځو ډېره غیر معمولي قرباني کړې ده او د دوی د قربانۍ جذبه مثالي ده. خدای پاک دې د دوی په اموالو په نفوسو کې برکت واچوي. حضور فرمایي چې ما تېره خطبه کې عموما د غریبانو او د غریبانو ملکونو کې چې کوم خلک اوسېږي د هغوی د قربانو واقعیت بیان کړي وو، دې لپاره چې په مالدارو کې هم د احساس پیدا شي او هغوی دې هم د قربانۍ په روح پوه شي. ګینې د خدای پاک په فضل په دغه ترقي یافته ملکونو کې هم ډېر څه خلک شته چې خپل د دنیا ضرورتونه په شا پرېږدي او قربانۍ کوي. بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې د انګلستان په جوماتونو کې په وقف جدید کې د اولډ شاه جومات ټولو نه په فهرست کې د ټولو نمبره دی. حضور فرمایي چې زه د نننۍ خطبې چې کوم موضوع دی د هغې طرف ته به راشم چې کوم د بدر د اصحابو ذکر روان دی. تېره نه چې کوم مخکینۍ خطبه وه په هغې کې د سعد بن عباده ذکر روان و او څه پاتې شوي وو، نو نن به د هغې د ذکر په حواله بیانوم. خو دلته هم د یوې د حوالې د دوستګۍ ضرورت دی چې کومه تېره خطبه کې ما بیانه کړې وه او د احساس د باوجود حضور فرمایي ما ذکر خو نه و کړی، خو چې کم خلک حوالې رالېږي په ریسرچ سیل کې زما کار چې کوم خلک کوي هغوی ته په خپله احساس وشو او هغوی زه رالېږلې ده او دې نه بهرحال چې زما کومه دا غلطفهمي وه هغه هم لرې شوه او ماشاءالله دوی خو له خپله طرفه ډېر په محنت کار کوي او د حوالې روباسي، خو ځینې وخت په دادی کې داسې تحریرونه دوی تېر شي چې دوه صحابه واقعیت یې یو شان وي تقریبا هغه
یو شان واقعیت د یو بل سره ګډوډ کړي. همدغه شان ځینې وخت د عربي چې کوم عبارتونه وي د هغې په ترجمه کې هم چې سم الفاظ دوی منتخب نه کړي نو حقیقت بیا نه واضح کېږي. بهرحال په دغه حواله موږ پخپله دا اصطلاح رالیږلې ده چې هغه زه مخکې بیانوم بیا به باقي ذکر کېږي. د 20 دسمبر په خطبه کې د حضرت سعد بن عباده په تعارف کې دا خبره ویله شوې وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد او د طلحه بن عمر ترمنځ موافقت قایم کړی و چې د مکې نه هجرت کړی و مدینې ته راغلی و. او د ابن اسحاق مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن عباده او د حضرت ابوذر غفاري ترمنځ موافقت قایم کړی و. خو ځینې دې سره اختلاف هم لري او واقعي د دې نه انکار کړی دی ځکه چې د هغې مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم مواخات د بدر د غزا نه مخکې قایم کړی و. د ابوذر غفاري چې هغه په مدینې کې موجود نه و هغوی لا نه و راغلي او هغوی د بدر احد د خندق په غزاتو کې شامل نه وو بلکې د دغو غزاتو نه پس هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو. نو دا ما ویلو چې دې دلیل دی خو بهرحال دا خبره داسې نه ده. د مواخات دا ذکر اصل کې د حضرت منذر بن عمرو بن حنیس په حواله و او کوم کتاب نه چې دا خپل شوی دی نو ریسرچ سلوالو په خپله دا لیکلي دي چې هلته هغې سره د حضرت سعد بن عباده هم ذکر و نو د ریسرچ سل له طرفه په غلطۍ دا عبارت حضرت سعد سره هم بیان کړی شو او دا د حضرت منذر بن عمرو په ذکر کې دا د مواقعاتو چې کوم ذکر و دا د تیر کال په سر کې چې کومه د 15 جنوري خطبه وه هغه ما د تفصیلي کې بیان کړی و. نو بهرحال دا یو وروستګي و. اوس دې نه مخکې چې کوم ذکر روان دی نو هغه دا دی چې کله چې د خندق د غزا واقع وشو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عینه بن حسن ته د مدینې د درېیمې برخې د کجورو ورکولو د پیشکش باره کې سوچ وکړو په دغه شرط چې د غطفان قبیلې چې کوم خلک هغې سره دي هغوی دې واپس بوتلی شي باقي خلک دې پرېښودی شي هغې دې واپس بوځي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم باقي خلک پرېښودل او صرف د حضرت بن معاذ او د حضرت سعد بن عباده نه مشوره وغوښته. نو په دې باندې هغوی دواړو دا عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو ته داسې حکم شوی دی د خدای پاک له طرفه نو تاسو داسې وکړئ او که داسې حکم تاسو ته نه دی شوی نو بیا قسم په خدای چې به څه نه ورکوو سوای د تورې نه او یعنې خپل حق به ترې نه اخلو. یعنې سم چې د دوی سزا ده د بدعهدۍ یا نافرقت هغه به دوی ته میلاویږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته د هېڅ داسې خبره حکم نه دی راکړی شوی دا زما ذاتي رایه ده چې ما ستاسو مخې ته کېښوده ستاسو دواړو مخې ته. نو هغوی دواړه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو خو په جاهلیت کې هم داسې تمنا نه ساتلې نو نن ولې چې خدای پاک موږ له ستاسو په ذریعه هدایت راکړی دی نو ولې داسې وکړو یعنې دا چې کوم مخکې اصول روان و دوی سره نن به مو هغه چلي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغو دواړو د دغه جواب نه ډېر خوشحاله شو او د دې تفصیل د خندق د غزا د حالاتو په ذکر کې د بشیر احمد صاحب داسې بیان فرمایلی دی چې دا ورځې د مسلمانانو لپاره ډېره د تکلیف او د پریشانۍ او د خطرې ورځې وې او څنګه چې د محاصره اوږدېده نو د مسلمانانو چې طاقت هم په مقابله کې لازما کمزوري کېدو لګیا او د دوی زړونه د ایمان داخله ډک وو خو جسم خو د مادي د قانون چې کوم د اسبابو قانون دی د هغې تر لاندې
چې دي نو کمزورو کېدو لګیا وو. د بدن ضرورتونه دي، آرام د خوراک دی. محاصره چې اوږده شوه نو د دې په وجه بې ارامي وه او په صحیح رنګ کې خوراک هم پوره نه میلاوېدلو، ځکه ستوماني پیدا کېدو، کمزوري پیدا کېده لګیا وه. دا قدرتي تقاضا وه د بدن. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا حالتونه دي، د هغوی د چې کوم رئیسان و سعد بن معاذ او سعد بن عباده، هغوی راوغوښته، هغوی ته حالات وویل، مشوره یې ترې وغوښته چې په دغو حالاتو کې موږ څه کول پکار د مسلمانانو د غریبانو خو دغه حالت روان دی. ورسره له خپله طرفه دا هم ذکر وفرمایلو چې که تاسو غواړئ نو دا هم کیدی شي چې د کوم د غطفان قبیله ده، دې له د مدینې چې کوم محاصل دي په هغې کې څه برخه دې ورکړی شي او دا جنګ دې وځنډولی شي. نو سعد بن معاذ او سعد بن عباده دواړو په یو آواز دا عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو دې باره کې څه وحي شوی د خدای پاک له طرفه نو زموږ سر به ورته ټیټي او په دغه صورت کې تاسو بېشکه په خوشحالۍ د دغه تجویز مطابق کاروایي وکړئ. نو هغوی ورته وکړل چې نه دې باره کې ماته څه وحي نه ده شوې، زه خو صرف ستاسو د تکلیف په وجه ما د مشورې په طریقه دا خبره تاسو ته تپوس کوله. نو په دې هغه دواړو دا جواب ورکړو چې بیا زموږ مشوره دا ده چې موږ د شرک په حال کې چې کله چېرته یو دشمن له چېرته څه نه دي ورکړي، نو چې مسلمانان شو نو ولې ورکړو؟ نو چې کوم قانون دی د هغې مطابق به اوس هم عمل کېږي. بیا هغوی دا وویل چې والله چې موږ به دوی له د تورې د څوکې نه بغیر بل څه ور نه کړو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چونکې فکر د انصارو په وجه و او نور هم هلته چې کوم اوسېدونکي خلک وو چې د مدینې چې کوم انصار دی نو هغې ته د محاصرې د اوږدېدو په وجه څه اعتراض یا انقباض یا ناقلاري پیدا نه شي. نو ځکه د انصارو په وجه چې کوم هغه فکر و او هغوی د مدینې اصل اوسېدونکي وو، نو د دغه مشورې نه د هغوی مقصد هم غالبا هم دا و چې د انصارو د ذهني کیفیت د معلومه شي چې هغوی د دغه مصیبتونو نه پریشانه خو نه دي او که هغوی پریشانه وي نو بیا یې د هغې دلجویي وکړی شي. نو هغوی بیا په پوره خوشحالۍ د هغې هغه مشوره قبول کړه او بیا هم جاري وه. د خندق د غزا د حالاتو په بیان کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت رضا بشیر احمد صاحب لیکي چې د قبیله بنو قریظه چې کوم ذکر دی چې ابو سفیان چل چلولی و چې د قبیله بنو نذیر چې کوم یهودي و رئیس حی بن اخطب هغه له دا هدایت ورکړی و چې هغه د شپې په تیاره کې د بنو قریظه د قلعه طرف ته دې لاړ شي او د هغه چې کوم رئیس دی کعب بن اسد هغې سره د یو ځای شي او کوشش دې وکړي چې بنو قریظه د ځان سره کړي. نو حی بن اخطب چې موقع بیا مو د کعب کور ته ورسېدو او په سر کې خو کعب د خبرو اورېدو نه انکار وکړو او دا یې وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره زموږ لوز دی او هغوی خپل لوز په وفادارۍ همیشه پوره کړی دی، نو ځکه زه هغې سره غداري نه شم کولی. خو حی داسې لالچونه ورکړه او د اسلام د تباهۍ د زر تباهۍ ورته داسې یقین ورلی ورکړو چې د دغه لوز چې موږ چې تر اسلام ختم نه کړو د مدینې نه به واپس نه ځو، دا یې په داسې شدومت بیان کړو چې آخر هغه راضي شو او دغه شان د بنو قریظه د طاقت وزن هم د هغه په ټول شامل شو او هغه مخکې نه د هغې سره طاقت ډېر دی، هغه د بنو نذیر طاقت مخکې نه زیات و، د دنیوي طاقت هغه څخه هم زیات و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د بنو قریظه دغه خطرناکې غدارۍ نه خبر شو نو هغوی خو مخکې دوه درې ځل پټ پټ زبیر بن عوام رضی الله عنه د حالاتو معلومولو لپاره ولېږل. بیا په باضابطه طور هغوی د اوس د خزرج چې کوم رئیسان و سعد بن معاذ و سعد بن عباده او نور چې کوم باثره صحابه و هغوی د وفد په توګه د بنو قریظه طرف ته ولېږل. هغوی ته یې دا تاکید وفرمایلو چې که
تشویشناکه خبره وي چې واپس راشي نو په جار د هغې اظهار نه کوي بلکې د اشاره او د کنایې نه دې کار اخلي چې له خلکو کې د تشویش پیدا نه شي. نو دا خلک چې کله د بنو قریظه کورونو ته ورسېدل نو د هغوی رئیس بن اسد له لاړه نو هغه بدبخته دوی سره ډېر په مغرورانه انداز کې ملاو شو. دا دواړه چې کوم صحابه او سعدین د هغې سره چې د معاهدې ذکر وشو نو هغه د هغې قبیلې خلک غوښتل دا ووایي چې ورشئ او تاسو ځئ رسول محمد صلی الله علیه وسلم او زموږ ترمنځ هېڅ معاهده نشته دی. دا الفاظ چې واورېدل نو صحابه مخ دلته نه راپاڅېدل او سعد بن معاذ او سعد بن عباده رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې حاضر شو او په مناسبه طریقې هغوی د حالاتو نه خبر کړ. بهرحال دا چې سم و دوی ته به چې میلاوېدو بهرحال داسې چې کومه سزا وه د هغوی هغه یا جنګ هغه بیا جاري و او د غزا بنو قریظه په موقع حضرت سعد بن عباده په ډېرو اوښانو باندې کجورې راستولې وې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو لپاره د خوراک په طور باندې. هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دا کجوره ډېر ښه خوراک وي. د 8 هجري کال کې په جمادی الاولی میاشت کې چې کله غزوه موته شوې وه په پای کې حضرت زید شهید شوي وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عذر لپاره د هغې کوروالا ولتلي وو. د هغې لور ډېر ژړل د تکلیف او د کرب په وجه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلی وه نو بیا په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ژړلي وو. نو حضرت سعد بن عباده ورته عرض کړی چې یا رسول الله دا څه دي؟ هغې ورته فرمایلي چې هذا شوق الحبیب الی الحبیب چې دا د یو محبوب د خپل محبوب سره مینه ده. د صحیح بخاري یو بل روایت دی د مخکینی د بخاري روایت نه و دا د بخاري روایت دی چې هشام بن عروه خپل پلار نه روایت کړي رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د بله واقعې ته ذکر فرمایي چې د فتح مکه سره کوچ فرمایلی و نو قریش چې خبر شو نو ابو سفیان بن حرب حکیم بن حزام او بدل بن ورقه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لټولو لپاره راووتو او هغوی روان شو او تر دغې چې هغوی د مرو زهران مقام ته ورسېده. دا د مکې طرف ته یو ځای دی چې پکې ډېرې زیاتې چینې دي او د کجورو باغونه دي. دا د مکې نه 15 میله په فاصله واقع ده او کله چې هغوی هلته ورسېدل هغوی ولیده چې ډېر زیات اور ځای په ځای بل دی لکه څنګه چې د حج په موقع د عرفات په مقام د مخکې وي. نو ابو سفیان چې دا څه دي دا خو سم د عرفات اورونه ښکاري. نو بدل بن ورقه و چې دا د بنو عمر اورونه معلومیږي یعنې خزا قبیلې. ابو سفیان وایي چې د عمر قبیله د دغه شمېر ډېره کمه ده. نو په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم پیرهداران وو نو هغې کې څه خلکو دوی ولید او دوی راونیوه او درې واړه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له یې یوړه. نو ابو سفیان به اسلام قبول کړو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې روان شو یې د مکې طرف ته نو حضرت عباس ته فرمایلي وو چې ابو سفیان به د غر په دره کې ایساری چې هغه مسلمانان وګوري. نو حضرت عباس هغه هلته ایسار کړی و او مختلفې قبیلې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره تېرېدې او د لښکر یوه دسته د ابو سفیان د مخه نه تېرېده او چې یوه ډله تېره شوه نو ابو سفیان وایي چې عباسه دا څوک دی؟ نو هغوی ورته وایي چې دا د قبیله غفار خلک دی. ابو سفیان وایي چې هغې سره زما څه کار. بیا جهنه والا تېر شو نو ابو سفیان هم هغه شان بیا سعد بن حزام والا تېر شو نو هغه بیا هم داسې بیا سلیم والا تېر شو او بیا هم هغه دا خبرې وکړه تر دې چې هلته یو داسې لښکر راغلو چې هغه شان هغه چېرته نه و لیدلی. نو ابو سفیان تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ نو حضرت عباس ورته ووایي چې دا انصار دی او د دې سردار سعد بن عباده دی چې چا سره
جنډه ده. نو د سعد بن عباده اوجه تواضع دی چې ابو سفیان نن د سخت جګړې ورځ ده، نن په کعبې کې جنګ حلال وي. نو ابو سفیان چې دا واورېده نو ویل چې عباسه دا د بربادیت دا ورځ ډېره ښه وي که د مقابلې موقع ملاوت شوې وي، یعنې که بل طرف ته زه وي یا ما ته موقع ملاوت شوې وي د هغه طرف ته کېدو په وجه ځکه چې اسلام یې قبول کړی و. بیا یوه بله دسته د فوج راغله، هغه د ټولو کروندونه وړه وه او په هغې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې مهاجرین وو، هغې ملګري، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیرغ د حضرت زبیر بن عوام سره وو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د ابو سفیان له خوا نه تېر شو، نو ابو سفیان و چې تاسو خبر نه یې چې سعد بن عباده څه ویلي دي؟ هغوی وویل چې څه ویلي دي؟ هغه یې داسې ویلي دي چې کوم الفاظ هم هغه استعمال کړي وو. نو هغوی فرمایل چې سعد سمه خبره نه ده کړې، بلکې دا هغه ورځ چې خدای پاک به د کعبې عظمت قایموي او په کعبې باندې به غلاف پیچلي کېږي، اوس جنګ به نه کېږي. دا واقعه زه مسلم موعود رضی الله تعالی عنه ډېر په تفصیل بیان کړی ده. هغه داسې چې کله چې لښکر د مکې طرف ته روان شو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس له حکم ورکړو چې د سړک په یو ګوټ دی هغوی ابو سفیان او د هغه ملګرو سره ودرئ چې هغوی د اسلامي لښکر او د دغه لښکر فدایت دې وویني. حضرت عباس هم داسې وکړو. ابو سفیان او د هغه ملګرو د مخې نه یو بل پسې د عربو قبیلې تېرېدل شروع شوې چې دا هغه قبیلې وې چې د چا په مرسته د مکې خلکو باور لرلو، نو هغوی به دا ګڼل چې دوی به زموږ مرسته کوي او هغوی ټول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. او نن د هغوی د کفر بیرغ په لاس کې نه و، بلکې دغو قبیلو نن د اسلام بیرغ په لاس کې نیولی و او د هغوی په ژبه د قادر خدای د توحید اعلان و او هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وژلو نه و راغلي لکه څنګه چې د مکې خلکو ته تمه وه، بلکې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل د وینې آخري قطره بهولو لپاره تیار وو. د هغوی انتهایي قسم دا و چې د خدای واحد د یو خدای توحید او د هغه تبلیغ په دنیا کې قایم کړي. یو پسې بل لښکر تېرېدو او په دې کې د اشجار قبیلې لښکر چې تېر شو، نو د اسلام لپاره د مینې او د قربانۍ جوړه د مخونو نه عیانه وه، د هغوی د نارو نه ظاهره وه. ابو سفیان وویل چې عباسه دا څوک دي؟ نو عباس ورته وویل چې د اشجار قبیله ده. ابو سفیان په حیرانتیا د عباس مخ ته وکتل او دا ویل چې په ټول عرب کې دې نه زیات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دشمن نه و. نو عباس وویل چې دا د خدای فضل دی چې کله هغه وغوښته د دوی په زړونو کې د اسلام مینه داخله شوه او د ټولو نه آخر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مهاجرینو او د انصارو د لښکر سره تېر شو. دا 2000 کسانو او سر نه تر خپو پورې دوی ذرې اغوستی وې او په ذرو کې دوی پټ وو او حضرت عمر د دې صفونو سمولو روان وو. دا به فرمایل چې نومونه سمبال کړئ چې د صفونو فاصله د ټیک وي او د دغو پخوانو د اسلام فداکارانو جوش، د هغوی عزم او د هغوی ولوله د هغوی د مخونو نه ظاهره ده. او ابو سفیان هغوی ولیده، د هغه زړه وویرېدو او هغه تپوس وکړه چې عباسه دا څوک خلک دي؟ نو عباس ورته وویل چې دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم انصارو د مهاجرینو په لښکر کې روان دي. نو ابو سفیان ورله جواب ورکړو چې دغه لښکر د مقابله کولو طاقت په دنیا کې څوک لري؟ او بیا هغه حضرت عباس ته مخاطب شو، دا یې ورته وویل چې ستا د ورور زوی ستا وراره نن په دنیا کې د ټولو نه لوی پاچا شو. عباس ورته وویل چې اوس هم ستا د زړه سترګې کلاوې، دا پاچاهي نه ده، دا نبوت دی. ابو سفیان وویل چې ښه نبوت صحیح ده. او کوم وخت چې دا لښکر د ابو سفیان د مخه نه تېرېدو، نو د انصارو چې کمانډر و کوم سعد بن عباده، هغه ابو سفیان ته چې وکتل، دا وویل چې نن خدای موږ لپاره په مکې کې داخلېدل
تورې په زور باندې حلال کړي دي. نن د قریش قام به دلیل کړی شي او چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان له خوا نه تېرېده نو هغه به اوچت اواز وویل چې یا رسول الله تاسو خپل قام د قتل اجازه ورکړو. اوس د انصارو چې کوم سردار او ساده د هغه ملګري هغوی داسې ویلې او هغوی په اوچت اواز دا ویل چې نن به جنګ کېږي او د مکې حرمت به نن موږ د جنګ نه منې نه کړی شي او موږ به قریش ذلیل کړو. یا رسول الله تاسو په دنیا کې د ټول نه زیات نیک ټول نه زیات رحیم د ټول نه زیات صله رحمي کوونکي انسان یې نو تاسو به نن د خپل قام ظلمونه هېر نه کوئ. د ابو سفیان دا شکایت او التجا چې واورېده نو هغه مهاجرین هم چې د مکې په کوڅو کې به چې هغوی وهل خوړو او چې د کورونو او جایدادونو نه به چې څوک بې دخل کړی شوي وو هغوی هم دا قلاره شو د هغوی په زړونو کې هم د مکې د خلکو باره کې پیدا شو او هغوی دا وو چې یا رسول الله انصار د مکې د خلکو د ظلمونو چې کوم واقعیت اورېدلی دي نن د دې په وجه موږ نه یو خبر چې به قریش سره څه کوي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو سفیان صاد غلط ویلي دي نن د رحم ورځ ده نن خدای پاک قریش او خانه کعبه له به عزت وښیي. بیا هغوی یو تن د سا طرف ته ولېږلو او دا یې ورته وفرمایل چې خپل بیرغ د خپل زوی له ورکړي چې هغه به ستا په ځای د انصارو د لښکر کمانډر وي. همدغه شان هغوی بیا هغه جنډه هغوی نه واخیسته او د هغوی زوی له ورکړه او د مکې د خلکو زړه به هغوی ساتلو او د انصارو د زړونه هم د صدمې نه هغوی محفوظه کړه. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په قیاس باندې پوره اعتماد و چې اساس زوی و ځکه چې قیاس ډېر زیات شریف طبیعته زلمی و او دومره شریف و چې حضرت مسلم موعود فرمایي چې د هغې د شرافت دا حال و چې تاریخ کې لیکلي چې د هغوی د وفات وخت چې کله جفت و چې خلک د هغې تپوس له راغله او ځینې راغلي ځینې نور راغلي نو هغوی خپلو ملګرو نه دا تپوس کړی چې څه وجه ده چې ځینې زما ملګري چې ما پېژني هغوی زما تپوس نه دي راغلي. د هغې ملګرو ورته وویل چې تاسو ډېر مالداره یې ډېر مالداره وو هغوی او د خلکو به تاسو ډېر مدد کولو او هر چا له به تاسو تکلیف په وخت قرض ورکولو چې چا هم درنه قرض وغوښته دوی به ورله ورکړو او د ښار د ډېر کسان وو چې د دې مقروضه وو او هغه دې لپاره ستاسو تپوس له نه دي راغلي چې شاید چې تاسو ته ضرورت په دغه حالت کې او تاسو هغې نه چېرته خپله قرض واپس ونه غواړئ. نو هغوی ډېر د افسوس سره وفرمایلو چې زما د ملګرو ته بې وجه زما په وجه تکلیف کېږي لګیا دی او هغوی ته بیا چې خیال راغلو نو هغوی وویل چې زما او چې د هغوی دا حال دی نو بیا زما له طرفه د په ټول ښار کې دا منادي وکړي شي اعلان دې وکړي شي چې په هر تن چې چا باندې قرض دی هغه قرض هغه ته اوس معاف دی. نو په دې باندې دومره خلک د دې د تپوس له بیا راغله د دې پورته چې د دوی د کور وړۍ ماتې شوې او غزوه حنین چې بله نامه یې غزوه حوازن هم ده او دا حنین د مکې او د طایف ترمنځ د مکې نه 30 میله په فاصله یو ګاټي ده او دا د غزوه په 8 هجري کال کې د شوال په میاشت کې د مکې د فتح نه پس شوې وه او چې کوم د غنیمت اموال دغه جنګ نه حاصل شوي وو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مهاجرینو کې تقسیم کړي وو. انصارو په خپلو زړونو کې دا خبره محسوسه کړې وه او د دې متعلق یو تفصیلي روایت په مسند احمد بن حنبل کې داسې راغلی دی چې حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه نه مروي ده چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قریشو په نورو د عربو قبیلو کې مال تقسیم کړو نو د انصارو په برخه کې سم رانغله او انصارو دا خبره محسوسه کړه په دې باره کې خبرې کېدل شروع شوې او یو پکې دا هم وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل قام له لاړو او موږ هېر کړو هر څه یې مهاجرو له ورکړو. نو د سعد بن معاذ رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو عرض وکړو چې یا رسول الله دا قبیله ستاسو باره کې په خپلو نفسونو کې څه محسوسه یې لګیا ده یعنې انصار چې کوم دي هغوی چې تاسو خپل قام کې په د عربو مختلفو قبیلو کې چې کوم مالفه تقسیم کړی دی او انصارو له په دې هېڅ ورنه کړ
نو هغوی نه تپوس وکړو چې یا صاحبه په دغه معامله کې ته کوم طرف ته یې؟ دغه خبره کوه. نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د خپل قوم صرف یو تن یم او زما څه حیثیت دی. نو هغوی ورته وفرمیل چې خپل د قوم راغونډ کړه، هلته کوم ځای و هلته یې راوله. نو د سعد راووت، هغې انصار ټول راغونډ کړو، څه مهاجر هم راغلل. نو د سعد نو هغوی دننه را پرېښوده او نور چې بیا خلک راتلل نو د سعد هغې باندې کوه چې ټول خلک راغله. نو د سعد رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. عرض یې ورته وکړو چې انصار جمع شوي دي. نو راوي وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له راغله، د خدای پاک حمد و ثنا بیانولو نه پس هغوی وفرمیل چې د انصارو ډلې دا څه خبرې چې کوم ستاسو لخوا ماته رارسېږي، یعنې چې تاسو څه خفګان لرئ په دې خبره چې مال تاسو ته میلاو نه شو. آیا چې کله زه تاسو ته راغلی وم نو تاسو په ګمراهۍ کې نه وئ پرېوتې؟ که تاسو په ګمراهۍ کې نه وئ پراته او خدای پاک تاسو له هدایت درکړو او تاسو د مالي لحاظ سره د تنګدستۍ ښکار نه وئ او خدای پاک تاسو مالداره کړئ، او آیا تاسو د یو بل دشمنان نه وئ او خدای پاک بیا ستاسو زړونو کې یو بل لپاره مینه واچوله؟ هغوی ورته وایي چې ولې نه، خدای او د هغه رسول زیات احسان کوونکي او افضل دی. هغوی فرمایل چې د انصارو ډلې تاسو زما د خبرې جواب ولې نه راته وایي؟ نو هغوی وایي چې یا رسول الله موږ تاسو له څه جواب درکړو چې احسان او فضل خدای او د هغه رسول لپاره دی. هغوی وفرمایل یې ورته وایي چې قسم په خدای که تاسو غوښتنه دا ویلی شو ستاسو هغه خبره به رښتیا هم وي او ستاسو تصدیق به هم شوی وي چې تاسو موږ سره په دغه حال کې راغلي، تاسو موږ له په دغه حال کې راغلي وو چې ستاسو تکذیب شوی و او بیا موږ ستاسو تصدیق وکړو او ستاسو خپل چې کوم هغوی تاسو پرېښي وي او بیا موږ ستاسو مدد وکړو او تاسو موږ له ځکه راغلي وو چې ستاسو خلکو تاسو ویستي وئ د هغه ځای نه او موږ تاسو له پناه درکړې وو او تاسو چې وکتو چې زموږ خاندانونه لوی دي نو تاسو نو تاسو سره موږ مواخات وکړو او یا د انصارو ډلې که تاسو د دنیا په حقیر مال باندې تاسو غم محسوسوئ نو بیا تاسو دا جواب ورکولی شو. دا الفاظ ولله پس هغوی فرمایل چې یا د انصارو ډلې که تاسو د دنیا په دغه حقیر مال باندې غم محسوسوئ چې ما تاسو ته درنه کوم او دوی له مې ورکړو نو ما دا هغه کام د زړه خوشحالولو لپاره ورکړی دی چې هغې د اسلام قبول کړي او مضبوطه شي او تاسو مې ستاسو اسلام ته سپارلی او یا د انصارو ډلې تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې دا خلک دی د ګډې ویزې او خان یوسي او ته د خدای رسول د ځان سره یوسي صلی الله علیه وسلم. او بیا هغوی فرمایل چې د هغه ذات قسم مې دی چې چا په قدرت کې د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی چې که هجرت نه وي شوی نو زه به په انصارو کې یو تن وي او که هغوی په یو هېواد کې روان وي او انصار په بل هېواد کې روان وي نو زه به د انصارو وادي ما خپلولی نو یا خدایه په انصارو باندې رحم وفرمایه او د انصارو په زامنو باندې د انصار د زامنو په زامنو باندې او راوي وایي چې په دې هغوی ټول په ژړا شو څومره چې انصار هلته موجود و او هغوی دومره ژړل چې د هغوی ږیرې د اوښکو نه ژوندۍ شوې. هغوی بیا دا وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقسیم باندې او د برخې په لحاظ چې کوم دا تقسیم شوی دی په دې باندې موږ راضي یو
موږ لپاره تاسو کافي یې. او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف یووړ او خلک هملته نه لاړل. د حجة الوداع لپاره د مدینې نه چې سفر وکړو کریم صلی الله علیه و آله وسلم هر ځای ته ورسېده نو هلته د هغوی سورلی ورکه شوه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابوبکر سورلی هم یوه وه او هغه د حضرت ابوبکر غلام سره وه چې هغه د شپې په ورکه شوې وه. او حضرت صفوان بن معطل د قافلې نه ټولو کې شاته وو او هغوی یې ځان سره اوښه راوسته او ټول سامان هم په هغې موجود و چې کوم ورکه شوې وه. نو د سعد بن عباده چې کله دا خبره واورېده نو خپل زوی قیس سره راغلی او هغوی دواړو سره یو اوښ و چې کومه د هغوی د لارې سامان ایښی و. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې هغوی حاضر شو او هغوی خپل د کور دروازې مخې ته ولاړ وو. نو هله خدای پاک د هغې چې کوم هغه اوښ و هغه یې ورته واپس کړو. نو حضرت سعد راغله هغې ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ ته معلومه شوې چې ستاسو چې کومه اوښه وه هغه ورکه شوې ده نو دا هغې په بدل کې زموږ نه واخلئ. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل چې خدای پاک هغه موږ له هغه چې کومه اوښه ورکه شوې هغه یې واپس موږ له راکړه. تاسو خپله د اوښه واپس یوسئ. خدای پاک دې تاسو دواړو له برکت ورکړي. حضرت اسامه بن زید بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم لور هغوی ته دا پیغام واستلو چې زما زوی د نظر په حالت کې دی او هغوی تاسو زموږ له راشئ. نو هغوی ورته پیغام ولېږلو چې هر څوک د خدای دی او دغه اخلي نو هغه هم د هغه راکړه شوی دی او د هغه سره د هر څیز یو وخت مقرر دی نو ځکه ته صبر کوه او د خدای پاک رضا غواړه. هغوی بیا هغې راوغوښته او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له قسم کړه چې هغې دې ضرور راشي. نو هغوی راپاڅېده او هغوی سره د سعد بن عباده، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب او حضرت زید بن ثابت او نور هم ډېر کسان وو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې هلته ورسېده نو ماشوم هغې له راوستی شو. هغه ټایم ورګانې وو او داسې اواز یې را روان لکه چې مري. نو عثمان وایي چې زما خیال چې اسامه وایي چې لکه زوړ مشکې او هغه چې خوځو په څنګه اواز ته نه راځي داسې اواز ته نه راتللی دي ساه یې داسې چلېده. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د ماشوم دا حالت وکتل نو سترګو نه د هغوی اوښکې روانې شوې. نو سعد ورته وویل چې یا رسول الله دا څه دي؟ نو هغې ورته وفرمیل چې دا رحمت دی چې خدای پاک په خپل د بندګانو په زړونو کې پیدا کړی دی او خدای پاک هم په خپل بندګانو کې په هغه چا رحم کوي چې په نورو رحم کوي. دا جذباتي حالت کې دی دا څه خبره نه ده، دا د خدای پاک فضل دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیانوي چې د سعد بن عباده د څه بیماري وه نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت عبدالله بن مسعود دا ټول د ځان سره کو د هغوی د تپوس لپاره لاړه. کله هغوی دلته ورسېده نو هغوی وکته چې دوی د کور والا ته ګیر چاپېر دي. نو هغې وفرمیل چې آیا دا وفات شوي دي؟ خلک راغونډ وو د بیماریانو شدت په وجه. نو هغوی نه رسول الله دي وفات شوي دي. بهرحال نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغې ته جوخت لاړه نو د هغې حالت یې چې وکتل نو په ژړا شو. نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې ژړل نو خلکو چې ولید چې هغوی ژاړي نو خلک هم په ژړا شو. نو هغوی بیا وفرمیل چې ګورئ خدای پاک د سترګو چې کومې اوښکې روانېږي په هغې عذاب نه ورکوي. که زړه غمجن وي په دې باندې سزا نه ورکوي بلکې د هغې په وجه به سزا ورکوي یا رحم به کوي. او بیا هغوی خپل ژبې طرف ته اشاره وکړه او دا یې وفرمیل چې کوم مړی وي د هغې کوروالاو ته باندې عذاب د هغې باندې چې کوم هغوی ویر کوي د هغې په وجه راځي. یعنې چې کوم ویر کول دی هغه غلطه خبره ده. نو دا وخت کیدای شي چې د هغې حالت داسې وي یا د هغې د دعا کیفیت داسې پیدا شوي چې باید هغې له ژړا راغلی وي خو باقیانو دا ګڼلی وي چې د هغې آخري وخت دی ځکه یې ژړا شروع کړې وه. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل دا خبره یې پوه کړه چې ژړل منع نه دي خو بده خبره دا ده چې د خدای پاک چې قضا او قدر ظاهره شي په هغې باندې انسان خفه شي. نو اوښکې د خدای پاک د رضا په غوښتنه کې هم
که روزي نو دغه رحم جذب کړي او که په بد ومنلی شي د خدای پاک چې کومه مرضي وي هغې باندې او بیا ویر وکړی شي نو د اوښکې روزي نو بیا د دې سزا میلاویږي. بهرحال هغوی وفات شوي نه و، د دغه بیمارۍ نه بس بیماري یې سخته وه. حضرت عبدالله بن عمر روایت کوي چې هغوی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر وو، په انصارو کې یو تن هغوی له راغلو، هغوی ته سلام وکړو او بیا هغه شاته شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زما انصاري وروره، زما د ورور د سعد بن عباده څه حال دی؟ هغه وویل چې ښه دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسو کې به څوک د هغه تپوس کوي؟ وی اصحاب راپاڅېدو، وی موږ هم هغوی سره راپاڅېدو، وی موږ لس نه زیات کسان وو، وی موږ نه څپلۍ پخپو کړې وې، نه جرابې وې، نه ټوپۍ وې، نه کمیز، یعنې په تادۍ کې موږ هغوی سره روان شو. وی موږ دومره پیاده راغلي وو چې د سعد بن عباده ته ورسېدو، هلته هغې د ګیر چاپېره خلک ناست وو، هغوی ټول یو خواته شو او رسول کریم د هغوی چې کوم اصحاب وو هغوی ته جفت راغله. دا د صحیح مسلم روایت دی او په دغه عمومي واقعې کې هغه روایت ذکر دی. حضرت جابر بن عبدالله بن حرام بیانوي چې زما پلار ماته د حریره تیارولو حکم راکړو، ما تیاره کړه. حضور فرمایي چې حریره مشهور خوراک دی چې د اوړو د غوړو د اوبو نه جوړېږي. په بهرحال دې چې کوم د لغت واصلې دي هغه وایي چې دا د اوړو د پلاو نه جوړېږي. بهرحال چې د هغې د حکم مطابق ما هغه حریره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته راوړه، هغه مې راواخیسته، د خدمت کې حاضر شوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه په کور کې وو. هغوی وفرمیل چې جابره دا غوښه ده. ما ورته عرض وکړو چې نه چې دا حریره ده چې کومه ما خپل پلار په حکم جوړه کړې ده. نو بیا مې ما حکم راکړو، نو زه ستاسو په خدمت کې ما دا راواخیستو، حاضر شوم. نو بیا زه واپس خپل پلار ته لاړم او زما پلار ما نه تپوس وکړو چې تا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ولیده؟ ما ورته وویل چې زما والد ما نه تپوس وکړو چې هغوی تا ته څه وویل؟ ما ورته وویل چې هغوی ما نه تپوس وکړو چې دا غوښه ده. نو زما پلار چې دا واورېده نو هغوی وویل چې کیدای شي چې د هغوی زړه د غوښې خوراک ته کېدو. نو بیا زما پلار وایي چې الله لکه او هغه سره په دغه باندې حکم راکړ چې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم له یوسه. نو د جابر بیانوي چې ما چې هغه چیله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړه، نو هغوی فرمایل چې خدای پاک د انصار له زموږ له طرفه ښه جزا ورکړي، په خاص طور عبدالله بن عمرو بن حرام او سعد بن عباده له. حضرت عبدالله بن عمر ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د انصارو په کورنو کې بهترین بنو نجار دی، بیا بنو عبدالشل، بیا بنو حارث بن خزرج، بیا بنو ساعده. د انصارو په ټولو کورنو کې ښه والی دی. نو د سعد بن عباده چې دا واورېده نو وویل چې هغه په اسلام کې ډېر لوی مقام لري. نو هغوی دا و چې زه دا ګڼم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی موږ نه افضل ګرځولي دي. نو په دې هغې ته ویلی شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو تاسو له هم ډېرو خلکو باندې فضیلت ورکړی دی. حضرت ابو سعید انصاري ګواهي ورکوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې د انصارو په بهترینو کورونو کې بنو نجار دی، بیا بنو عبدالشل، بیا بنو حارث بن خزرج او بیا بنو ساعده، او انصارو په ټولو کورونو کې ښه والی دی. او ابو سلمه بیانوي چې حضرت ابو سعید دا ویلي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه خبره روایت کولو په وجه ما باندې اتهام لګي، خو که ما غلطه خبره کوله نو ضرور به مې خپل لقب بنو ساعده نه شروع کوله. دا خبره چې حضرت سعد بن عباده ته ورسېده نو هغوی باندې هم ډېره ګرانه وه، ورته بیا دا خبره د هغوی خوښه نه شوه. او چې کوم بې روایت دی نو هغې کې دا اظهار وه چې هغوی دا ویلي چې موږ وروست وکړو او تر دې چې دومره یې سست وکړو چې موږ په څلورو کې آخري وو. نو هغوی چې دا وایي چې حضرت سعد بن عباده وایي چې زما سوله تیاره کړئ، زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له ځمه.
او د هغوی وراره سهیل هغوی ته وویل چې تاسو دې لپاره ځئ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې تردید وکړئ چې کوم ترتیب بیان کړی دی او د دې په باره کې بې وجې ورشئ او تپوس وکړئ ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو موږ په ټولو نه ښه د هر څه نه خبر دی چې نو آیا تاسو لپاره دا خبره کافي نه ده چې تاسو په څلورو کې خو یو یې نو بیا هغوی خپله اراده بدله کړه او دا وویل چې خدای او د هغه رسول زیات خبر دی نو هغوی خپل هغه اراده پرېښوده دا د صحیح مسلم روایت دی هشام بن عروه د خپل پلار نه روایت کوي چې د سعد بن عباده دا دعا مو کوله چې خدایه ما قابل تعریف کا او ما د شرف او زبرګي راکړه شرف او زبرګي بغیر د ښه کارونو نشي کېدی که ښه کارونه نه وي نو بیا شرف نشي میلاویدی او زبرګي هم نشي کېدی او ښه کارونه بغیر د مال نشي کېدی نو یا خدای پاکه ما لپاره لږ مناسب نه دي او نه به زه په دې کې سم پاتې کېږم بهرحال دا د دې خپله طریقه وه د دعا د صحیح مسلم یو روایت دی حضرت ابو هریره چې هغوی دا بیانوي چې د سعد بن عباده دی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زه خپل ښځه سره یو تن وګورم چې دی نو هغه ته به لاس ونه لګوم همدغه چې زه 4 ګام رانهولم په دې د هغوی په غلط حالت باندې نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې نو هغه وویل چې بیخي نه په دې هغه وویل چې نه که څه مې د هغه ذات دی چا چې تاسو حد مبوس کړی که زه وې نو زه به د دې نه مخکې په تورې فیصله وکړم او هېڅ ګواهي به نه لټوم بلکې قتل وکړم رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خلکو وایي سردار څه وایي هغه ډېر غیرتمند دی او دا وفرمیل چې زه دې نه زیات غیرت لرم او خدای پاک ما نه زیات غیرت لري او په دغه حواله د مسلم هم دا روایت دی چې حضرت مغیره بن شعبه روایت کوي چې د سعد بن عباده وایي چې که زه یو ورځ خپل ښځه سره وګورم نو زه به هغه ووژنم او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر ورسېده نو هغوی وفرمیل چې تاسو د سعد په غیرت حیرانېږئ قسم په خدای چې زه د نه زیات غیرتمند یم او خدای د دې نه زیات غیرتمند دی او خدای پاک دې نه زیات معذرت او توبه خوښوي او معافي خوښوي او یو تن هم د خدای پاک نه په دې کې زیاتېدی نه شي ځکه خدای پاک هغوی فرمایي چې خدای پاک رسولان د بشارت ورکوونکي او ویرونکي په طور باندې مبوس کړي دي هغوی بشارت هم ورکوي او خلک ویروي او هېڅوک هم د خدای پاک نه زیات بده نه خوښوي او په دې وجه خدای پاک د جنت لوز کړی دی د خدای پاک مدحه د خدای پاک تعریف بدۍ نه بچ کوي او بیا خدای پاک دغه وجه د جنت لوز هم کړی دی یعنې خدای پاک سزا هم ورکوي نو تادي پکې نه کوي او یعنې انسان په غیرت کې تادي وکړي توبه چې څوک کوي هغه معاف کوي او صرف معاف کوي نه بلکې ډېر څه ورته بخښي هم او د خدای پاک د قانون نه مخکې مزي هغوی فرمایي چې کوم د خدای پاک قانونونه دي د هغې دننه اوسئ په حدیث کې روایت دی د مسند احمد بن حنبل سعد بن عباده بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته فرمایل چې د فلانې قبیلې په صدقاتو نګراني کوه خو ګوره د قیامت په ورځ په دغه حال کې رانه شي چې په خپل اوږه دې یو اوښ سور کړي وي هغه د قیامت په ورځ دې چغې وایي نو هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله بیا د ذمهواري بل چا له ورکوي او بیا هغې هغه کار هغوی ته ورسپارلو یعنې چې کوم نګران یې هغه بیا د نګرانۍ حق پوره کوي انصاف به کوي هېڅ قسمه خیانت به نه کوي او که خیانت وشي انصاف ونه شي او حق پوره نه شو نو بیا به دا یو ډېره لویه ګناه او د دې به بیا جواب ورکوي د قیامت په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې شپږو انصارو قرآن جمع کړو چې په دې کې حضرت سعد بن عباده هم شامل وو حضرت مسلم په دغه لرګي فرمایي
चलसारों के चिकम मशहूर हाफिजान दही नामी दानी अमाद बिन मुआज मजमा बिन हारिसा फजाल बिन उबैद मुस्लिम बिन मुखलद अबू दरदा अबू जैद जाद बिन साबित उबई बिन काब उसाद बिन उबादा उम वरका पर तारीख के लिए वही तारीख में साबित है कि पर साहबाओं के ढेर द कुरान हाफिजान जिस फरमाई जे बाकी दी इलेक्शन पाते थे इन लगा बरखा बरजल मैंने इंशाल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر